ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمند مسلمانانو من به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې د کوم انسان بچي وفات شي او دا مسلمان بنده په عیب باندې صبر وکي نو پروردگار عالم د انسان له په دې صبر باندې جنت ورګي. حدیث مبارک راغلی او حدیث مبارک د ترمذی شریف ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې د یو مؤمن بنده بچي وفات شي نو الله جل جلاله خپل فرشتو یعنی ملک الموت او د معاون فرشتو ته سره د علم فرمای قبضتم ولد عبدي تاسو زما د بنده د بچی روح قبض کو نغی وتوي او الله تعالی سره د علم فرمای قبضتم ثمرة فؤاده تاسو د زړه میوه شو کوله بیا الله تعالی د فرشتو ته فرمای ماذا قال عبدي په دې حادثه باندې زما بنده سو ویلو نای ارزو کې فرشتي یعنی ستا حمد یې بیان کړو او انا لله و انا الیه راجعون ویل الله تعالی فرمای ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد زما دې بنده د پاره په جنت کې یو لوی کور جوړ کې او داغی کور د پاسه ولا اولی کې بیت الحمد یعنی دا د حمد کور دی. نو ګوره د دې کور نوم بیت الحمد ولی کې خودلی شو چې دې کل د مصیبت په وخت باندې الله جل جلاله حمد بیان کو او الله طرف ته رجوع کړله نو د دې په عوض کې چې کوم کور الله تعالی د لور کو نو دا کور نوم بیت الحمد دی. بعض علماء لیکلي دي چې په دې حدیث مبارک کې دلیل دی په دې باندې چې د داسې انسان اخر خاتمه دا په ایمان باندې او بل حدیث مبارک کې راځي د بخاری شریف روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی فرمای کله چې زه د یو مؤمن بندنه یعنی د دم محبوب شي د خوښ شي اخلی دنیا نه واخلمه لکه اولاد شو مور او پلار یا د دین علاوه بل نږدې خپلوان شو بیا دا انسان د ثواب طلبګاری یعنی دی بیا وی چې ما الله پاک په دې باندې اجر راکړي نو دی په دې باندې صبر وکړي نو الله فرمای ما سره د دې بنده د پاره د دې په بدله کې صرف جنت دی چې د تبا د دې صبر په بدل کې رسول الله مبارک فرمای الله فرمای چې د دې صبر په بدل کې به الله جل جلاله فرمای د انسان له جنت ورکوم د جنت نعمتونه د جنت خوشاله پروردگار عالم انسان لبور کی کم انسان چې د بچی په وفات باندې دا صبر وکم اوس چې د کم انسان درې بچی وفات شي نو الله تعالی هم په دې الله تعالی په بچو باندې د خپل فضل او رحمت په وجه باندې دا انسان جنت ته داخل کی بلکې دا درې بچی وا تر هغه وخته پورې جنت ته نه داخليږي تر څو پورې چې خپل والدین مور او پلار د ځان سره جنت ته نه وي داخل کړي. د نسائی شریف حدیث دی رسول الله مبارک فرمای من احتسب ثلاثه من صلبه دخل الجنه د چا چې خپل درې بچي ګوري وفات شي او دې پای باندې صبر د الله د رضا د پاره وکي نو دا کس په جنت ته داخليږي. یو زنانه را پاسې دا او فرمایل او اثنان آیا کو دو بچی وفات شي او په دې باندې صبر وکي نو الله دې انسان له جنت ورکی. رسول الله مبارک ورته فرمایل او اسنان او کو د چا دو بچی وفات شي الله جل جلاله په دې باندې دې انسان له دا اجر ورکی. دا زنانه رستو بیا فرمای کاش چې ما ورنه د یو بچی متعلق دا تپوس کړو نه خبره او مشکات شریف حدیث دی یو کس نبی علیہ السلام مبارک مجلس دراتلو او دا غسر به خپل زویم وو چې رسول الله مبارک مجلس ته براغه نو نبی علیہ السلام مبارک ته تپوسو کو اتحبو آیا د خپل بچی سره ته محبت کې چې هر وخت تا سره راځي نو اوتوي یا رسول الله احبك الله كما احبه اې د الله رسوله زبد د محبت تا تسويما بس الله تعالی دې تا سره محبت وکي لکه څنګه چې د خپل بچی سره محبت کوما سو واپس دا ماشوم وپاشو نو رسول الله مبارک په د سره بیا دا ماشوم نه لیدو تپوس یو کو ما فعل ابن فلان د پلانی سړی زوی شو او سره اوس نشتا صحابه وته فرمایل یا رسول الله دا عزوی خو اوس وفات شوی د
د دې نه پس هغه سړي نبی علیه السلام مبارک مجلس ته حاضر شو نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل اما تحب الا تعطي بابا من ابواب الجنه الا وجدته ينتظرك آیا ستا دا خوښه نه ده چې د قیامت پر یا قیامت پرست د جنت په کومه دروازه چې ځي هلته به خپل زوی دا ته وګورې چې ستا انتظار وکړي د دې دپاره چې د الله جل جلاله په دربار کې ستا دپاره دغه بچي دا به سفارش کړي ستا دپاره به ګوره دغه بچي دا سفارش کړي اور تا سره دغه جنت ته تا بوزي ګورې یو سړي عرض وکړو یا رسول الله له خاصه ام لکلنا اے دا الله محبوبه آیا دا زیر خاص ته د دپاره دی او کو زمونږ دپاره هم دی کو د ټولو دپاره دی رسول الله مبارک ورته وفرمیل بل لکلکم بلکې ستاسو ټولو دپاره دی چې کوم انسان د بچي په وفات باندې هغه صبر وکړي نو رسول الله مبارک فرمایي چې دغه انسان له به الله تعالی په دې صبر باندې دا جنت ورکړي نو هر مسلمان بنده له پکار داري چې په دې باندې صبر وکړي ځکه دا بچي دا د زړه میوه ده او پراز د قیامت باندې به دغه بچي د حوض کوثر اوبه به راوسي او داسې به راوړي هر سړی به د حشر په میدان کې تندې وهلي هر سړی به ورته مالې راکړه دا بچي به ورته وایي نه زه دا اوبه چالم نه ورکوم دا اوبه زه خپل مور او پلار له وړم هغې له به یې ورکوم ځکه زه چې وفات شوم دنیا کې زما مور او پلار پاتې شو نو زما د خفقان د وجې نه یعنې زما د مور او پلار اینه او سږې سوځېدلو نو دا بچیو لبا زه دا اوبو مور او پلار لبا زه دا اوبه وړم عزتمندو په دې باندې هر مسلمان بنده له دا پکار دی چې په دې باندې